بعضې نظمونه ما داسې واورېدل چې غاګانو سره سیم ټو سیم دي. نن سبا بعضو نتخوانانو دغو نظمونو نه او دغو نتونو نه ګپ جوړ کړی دی، یو کاروبار جوړ کړی دی. صرف پیسې ته ګوري، نظم ته نه ګوري چې په دې نظم کې د شاعر څه لیکلي دي. نه بس پکې لیکلي وي خیر دی، خو چې پیسې میلویږي. کم نظمونه چې د شریعت خلاف وي، داسې الفاظ وي ورکې چې د هغه ویل په نظمونو کې مناسب نه وي، نو نتخوانان به داسې نظمونه نه وایي، او که وایي ویل دا ورسره په ګناه کې برابر شریک دی په دې شاعر سره. او بعضې نتخوانان په دې نظمونو او په نتونو سره اللهو وایي، اللهونه یې ډول جوړ کړی وي، یعنې د الله نامه د ډول په ځای باندې استعمالوي. نو د الله نامه د ډول په ځای استعمالول نو دا خو جایز نه دی. زه نه پوهېږم چې کم عالم د الله نامه به طور ډول استعمالول دا جایز کړي وي دوی ته. او بعضې نتخوانان په مسجدونو کې په داسې انداز سره د نظمونه او نتونه وایي چې ته به وایي چې چېرته اجرې کې ناست دي. دا صفا د مسجد بېعزتي دی. ګوره فتاوو لیکلي چې مسجد کې چې سلام اچوي دا به هم په ورو اچوي، السلام، چې سلام سنت دی. او ته په مسجد کې هغه شعرونه وایي چې هغې دین اسلام سره هېڅ مناسبت نه وي. نظمونه هم وایي، نعتونه هم وایي. په دې کې د دین اسلام تبلیغ دی، دې سره تاسو ته ثواب میلویږي، خو د شریعت حدودو لاندې د شریعت حدود مه کرس کوئ.